خیبر پختونخوا کې د سیلابي اوبو له وجې تباهي خوره شوې ده. په سوات کالام کې د سیلاب وروستو په ضلع چارسده کې هم سیلابي اوبو د دریای سوات او دریای جندي په ذریعه چارسدې ته را رسېدلې دي چې له وجې د چارسدې د ګڼ شمېر علاقو په سلګو آبادي متاثره شوې ده. په امدادي کاروایانو کې ګڼ شمېر د ضلعي انتظامي اهلکار، د میونسپل کمیټې اهلکار او سماجي خلک برخه اخلي. د چارسدې اډیشنل ډیپټي کمشنر ثانیه صافي او تحصیل چارسده ناظم مفتی عبدالرؤف شاکر د دغه ټولو امدادي کاروایو جایزه اخلي. دلته 2,60,000 خو اوس موږ ته په ګروپس کې شیر شو چې 2,60,000 اوس دی، دا به تقریبا 3 लाख ته رسي ایټ ا ټایم. نو او دا چونکې جندي والا هغه طرف ته موږ کسان ایویکویټ شروع کړل او خیالي معنی هغه خو فل دی، بالکل هغه خو موږ ته اوسه پورې د پل پته هم نشته دی او یو خو شپه هم ده چې وړی دی او که نه دی وړی. ستاسو خو د منډه بیا هم پته ولګېدله. نو هر ممکن مدد به وي. 2010 کې چونکې موږ ته انتظامیه یا نور کسانو هغوی دونه شي کې ټرین نه وو. اوس خو موږ سره کانټینجنسي پلان شته، هر یو شي پهله نه تیار شوی دی. د دوی د خوراک بندوبست نور به ټول هر څه مخکې کېږي سر، خو صرف یو ریکوست دی چې عوام به موږ سره مدد کوي. سیلاب متاثرینو دپاره نو کوم ځای کې چې کوم مطلب ملګري متاثر دي د سیلاب نه، هغوی د فورا سپورټ کمپلیکس چارسدې ته ځان راورسوي. هلته کې د هغوی د خوراک انتظام هم زمونږ ټیمې والا کړی دی او خوراک به مو ته میلاوي او هلته کې د ځان ورسوي. ټیمې والا پوره انتظامات کړي دي او بیا هغه ډک شي نو بیا نور سکولونه او کالجونه مته خالي کړي دي. نو هغه سکولونه او کالجونو ته مطلب دی هغه بیا ورته خالي کوو. خو ځان د فورا متاثره علاقې چې کوم دي هغوی بچي دي او ماشومان زنانه وغیره هغوی دي زر تر زره د دغه ځای نه وباسي. بلخوا ضلعي انتظامي ولس ته د سیلابي علاقو نه محفوظ ځایونو ته د تلو اپیل کړی دی او متاثره شوی خاندانونو دپاره په مختلفو سرکاري سکولونو او کالجونو سره سره عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې ریلیف کیمپس قایم کړی شوی دي، په کوم کې چې هغوی ته